ها د ډالرو اغستو طریقه به مې زده کړې وس مونږ سره د پارت 3 په دې کې به مونږه د ټریډینګ او ټریډینګ څنګه کېږي څنګه مونږ کوین اغستی شو څنګه کوین سیل کولی شو څنګه مونږ په ټریډینګ کولی شو راځئ دا ګورو اغستل ډالر په دې ټیم کې مونږ سره دی 10 د پی ټو پی چلی زده کو څنګه ډالر اغستی شو ټیک ده چې کله پروفیټ وکړي بیا به د سیل کولو چلو مې زده کو خو سیمه طریقه ده سیل کولی هم په هغه طریقې شي مطلب هلته بای ونې موږ بای کړل اوس به په سیل باندې چې کلیک کې نو تاسو څومره هم ډالرې ته سیل کولی شي تا ته به پیمنټ راشي او هغې نه بعد ریلیز دغه طریقه ده اوس راځه دې کې موږ ټریډینګ څنګه کولی شو کوین څنګه اغستی شو یو کوین دی د هغې قیمت دی فار ایگزامپل دې ټایم کې 2 ډالره ته وایي زه دا کوین واخلم او چې کله دې $4 ته ورشي نو زه به دا کوین سیل کم مطلب تا د $10 دا کوین واغستو او چې کله د دې قیمت ډبل شي مطلب $20 ته پروفیټ شي نو ته سیل کولی شي او تا ته به ډالر راشي دا طریقه درته ښیم خو په دې کې وګورئ که ته وایې زه کوین څنګه کتی شم خو د هغې نه مخکې به مونږ ګورو چې یاره بایننس دا کوم انټرفیس دی د دې څه کار دی اوس په دې ځای کې کټګوري زه خپل بیلنس ګورم په ایسټ په کلیک کې دا تا سره په سپورټ کې $10 دی ټیک ده په فنډینګ کې دلته ټرانسفر کولی شي سپورټ تم بوتلی شي فیوچر تم بوتلی شي چېرته ته ټرانسفر کول غواړئ ته کولی شي دا فیوچر دی کله ته فیوچر ټریډینګ کوي دا به مخکې بیا ډسکس کوو فیوچر ټریډینګ څنګه کیږي خو فلحال زموږ بالکل بیسک دی نو موږ به بیسک ګورو دا د ټریډ دلته ته ټریډ کولی شي ته کوین اغستی شي الریډي دلته موږ یو ټریډ لګولی دی خو دا به کټ کو کینسل به کو دلته به موږ ټریډ کولی شو مطلب یو کوین دی ته وایي زه دا واخلم او چې کله قیمت د دې ګران شي ما دا پروفیټ شي زه دلته سیل کولی شم دا د مارکیټ په دې مارکیټ کې دا ګوره فیوریټ دی ته یو کوین ځان ته فیوریټ کوي نو به فیوریټ لیست ته راشي بی ان بي دی ایتیریم دی انالیسس کې یا ګوري ټایم په ټایم د هغې پرایس ګوري ته ځان ته فیوریټ کولی شي دا د مارکیټ په دې مارکیټ کې ټول کوینونه دي کم کوین ته اغستل غواړي د دې قیمت ورسره دا ګور دا AVAX دی دا د دې قیمت دی په 24 غنټو کې دا څومره اپ تللی دی څومره ډاون تللی دا می کوین دی فار ایگزامپل په دا وګورو 24 غنټو کې د 28% اپ تللی دی که تا په دې کې $10 لګولی وی نو په دې ټایم کې بس تا $13 مطلب $10 بس تا پروفیټ و ټیک د دغه شانې نور کوینونه دي نو په دې مارکیټ کې ته کتی شي د کم کوین قیمت اپ تللی دی کم ډاون تللی دی کم کوین واخلم کم کوین ماته پروفیټ راکولی شي خو دا فنډامنټلز وي ټیکنیکل وي دا به مخکې ته زده کوي ما سره دې نه علاوه هوم په هوم کې دا آپشن وي چې د بایننس سکویر دی څنګه چې ټویټر وي د دې نه هم ته پیسې ګټلی شي خپل فالوور جوړولی شي ټویټ کولی شي څنګه چې ټویټ کوي دغه شان په سکویر ونیم ته پوسټونه کولی شي د هغې نه هم ارنینګ کېږي خو دا به هم په دې کورس کې تا ته رو مخکې پته لګي چې څنګه کولی شي په دې 3 ډاټ چې بره ته کلیک کې ټوټل انټرفیس بدلتا تا ته شو چې د بایننس ته څه کتل غواړي A to Z بدلتا تا ته شو کېږي ښه اوس په دې کې مین شی دا دی چې موږ به کوین څنګه اخلو ټیک ده هغې دپاره دا دریم کوم آپشن دی ټریډ ډالرې خو موږ اغستې زموږ سره ډالر شته $10 شته $10 په دې ټریډ به کلیک کو په ټریډ کلیک کو په دې ټریډ کې ته وګورې دلته موږ سره د کوین نوم لیکل دی مطلب ټون کوین دی که په دې ته کلیک کې ته بل کوین سلیکټ کوي ته زه 1 انچ کوین اخلم بل اخلم ټیک ده فار ایگزامپل په دې ځای کې زه کلیک کوم 1 انچ کوین یا بل کوین زه ګورم نو د هغې طریقه دا ده چې STX SKL دا کوین زه اغستل غواړم په دې SKL به کلیک کم نو بره ماته راغی د SKL د دې قیمت راته شو چې په دې ټایم کې د دې دا قیمت دی دا بای دی ټیک ده بای آپشن دی ښه اوس که ته دا ګوري چې یار د دې کوین قیمت مخکې څومره نو دا ګورې دلته دا کینډل دی په دې ونې ته کله کلیک کې نو د دې ټوټل ډیټا تا ته شو شي چې یاره د دې قیمت دا ګوره په 1 غنټه مخکې د دې قیمت دومره برتلی تقریبا 6% پمپ شوی بیا کته راغلی شاته هم کتی شي چې شاته د دې قیمت څومره په 1 غنټه کې دا یو کینډل چې جوړېږي دا د 1 غنټې دی مطلب په دې کرنټ غنټې کې د پمپ وهلی دی برتلی اوس بیا واپس ډاون د دویم کرنٹ دا ګوره د 1 غنټه شاته بیا بله غنټه داسې که ته اوس وایي چې یاره دا خو یو کینډل دی د یو غنټې که ته غواړې 1 ډے زه وګورم په دې 1 ډے به کلیک کې که ته غواړې د 4 غنټو یو کینډل وګورم نو د دې فایده دا وي تا ته ډیټا پته ولګي چې یاره مخکې د دې کوین څه پوزیشن او راتلونکي وخت کې څه کېدی شي اوس فار ایگزامپل د دې کوین د بیهیویر چې کول غواړم نو زه به
په دې کې د 1 ډے کینډل به وګورم نو دې نه ماته پته ولګي چې یاره یو ورځ مخکې د نن ورځ دا دی، پرون ورځ موږ سره دا ورکوټ شانې کینډل دی، بیا د هغې نه بعد دا بل کینډل دی، نو داسې چې شاته ځي په دې ونې ته کلیک کوئ. دا ګورئ دا د ټایم هم ښیي چې د دې ورځې دا کینډل دی او د دې قیمت څه و. اوس که دې ځای کې موږ وګورو تقریبا ډیټ دی موږ سره 2025 11 29 ونې 0.019 دی ټچ کړی، مطلب دا دی چې قیمت د دې ډبل شوی و. او که داسې شاته لاړ شو موږ 0.050 دومره ټایم مخکې دا ډیټ په دې کینډل ته به راشو او دا موږ سره دلته د دې ډیټ چې دی هغه به شو شي. دا د دې ډیټ دی 2025 8/14 باندې، مطلب دا دی دا د دې قیمت چې دی اوس د هغې نه 500% ډاون راغلی دی. اوس که په دې ځای کې ته دا کوین 10 د دې قیمت که کرنټ موږ وګورو د دې قیمت موږ سره چلیږي 0.010. که په دې کې ته دا کوین واخلې د $10 او دی واپس دې ځای ته راشي، قیمت یې خو مخکې تللی دی بیا هم تلی شي که نه، نو تا ته به کم سے کم $40 پرافټ وشي. ټیک ده. که ان کیس د دې قیمت ډاون راشي مه سیل کوه، دا ځان سره هولډ کړه چې کله قیمت د دې اپ شي بیا یې سیل کړه. مطلب دا یو کوین دی تا واغستو چې قیمت یې اپ یې سیل کولی شي، او که ته سیل کول نه غواړې ته یې لاس کې اما هولډینګ وساته چې کله قیمت برابر شو بیا یې سیل کا. نو په سپورټ کې ستا بیا نقصان نه کیږي چې ته کله هم یو کوین واخلې. د دې مثال هم داسې دی، فزیکل دې څه واخیستل قیمت یې ډاون شوی دی کم شوی دی، مه سیل کوه چې کله قیمت زیات شي بیا یې سیل کا. ټیک ده. نو دا کوینونه به تا سره په دې کې پراته وي. داسې شاته موږ لاړ شو د دې پوره ډیټا موږ ته شو کوي، نو دا موږ سره د دې کینډلو فایده وي د دې ډیټا شو کوي. ښه دا موږ وکتو. اوس به راشو موږ اوس ته وایي زه دا کوین اخیستل غواړم. ټیک ده. دا وګوره بای دویم آپشن دی موږ سره لیمټ. لیمټ مطلب دا دی فار ایگزامپل ته خپل په مرضی ونې یو آرډر لګولی شي، دا موږ لیمټ کړی دی لیمټ کې. ټیک ده. ته وایي د دې قیمت دې ټایم کې 0.011 دی. ٹھیک ده. ته دا قیمت چې دی نور ډاون راشي زه به یې اله اخلم، نو داسې به وکړې په دې ځای به کلیک کې او دلته به فار ایگزامپل 0.01 دی 0.001 کا. ٹھیک ده. داسې کا او د $100 اخیستل غواړې ته وایې $10 پې لګول غواړم، نو د $10 به دا تا ته تقریبا میلاو شي 10,500 که د دې قیمت دې ته راغی. مطلب تا یو آپشن ولګو چې کله د دې قیمت ډاون شو 0.001 ته راغی اټومیټک به دا ستا بای کړلی شي. خو هغې دپاره دا دی موږ دا لیمټ ولګو بره، دلته موږ $10 کو اینڈ بای ونې موږ کلیک کو. ٹھیک ده. ستا آرډر ولګېدو، ستا په دې ټایم کې بای شوی نه دی، آرډر ولګېدو چې کله د دې قیمت دې ته راغی دا به بای کړلی شي ستا لپاره په دې کم قیمت ونې. دې ځای کې ته کتی شي دا ستا هولډینګ دی $10 او دا ستا آرډر لګېدلی دی. اوس ته وایي چې یاره دا خو ډېر کم تا لګولی دی، خیر ته ما ته دا کینسل کا، دا به ته کینسل کې. بل آرډر که ته لګول غواړې ته وایي چې زه زر زر سکلپینګ وکړم په لږ ټایم کې، ځکه د دې پرایس پته نه لګي چې په کم ټایم کې د دې پرایس چې دی اپ کېدی شي، ټایم پې زیات هم لګېدی شي. اوس موږ ګورو لیمټ. دلته آپشن دی ته په لیمټ هم اخیستی شي. د لیمټ مطلب دا وي د یو کوین دی د هغې قیمت په دې ټایم کې فار ایگزامپل SQL دی د دې قیمت چلیږي 10.93 0.01093. ته وایي چې یاره د دې قیمت راشي 0.0 صرف 10 ته راشي. ټیک ده. نو بیا به زه دا کوین اخلم، په دې ونې بیا کېږي ستا 1050 کوین ستا کېږي. ټیک ده. او بای ستا لیمټ ولګېدو دلته. ټیک ده. اوپن آرډر دا ستا لیمټ ولګېدو چې کله به د دې قیمت دې ته راغی نو اټومیټک به دا ستا بای کړلی شي. اوس دا کوین دی که دې ته رانغی نو ستا آرډر به لګېدلی وي هغې پورې چې څو پورې دا کوین ستا بای کړلی شی دی. دې نه علاوه د دې څه قسمه فیس نشته، نه به دې فیس چارج کېږي، بس دا ستا آرډر ولګېدو که قیمت راغی اوکې آرډر به دې ایگزیکیوټ شي، دا کوین به ستا بای کړلی شي او که ونه لګېدو نو دا به لګېدلی. نو ته وایې نه زه دا انتظار نشم کولی، کینسل په کینسل به کلیک کړي، ستا آرډر به کینسل شي او ستا ډالر به واپس دلته راشي.
ټیک ده. بس ته وایي چې زه په دې کرنټ پرایس باندې دا کوین اخیستل غواړم. ټیک ده. په کرنټ پرایس باندې به څنګه چلو کې بیا به کلیک کې په دې لیمټ د خو لیمټ ته چې په کم ځای کې ته لیمټ لګول غواړي مارکیټ. ټیک ده. په مارکیټ به کلیک کې او فار ایگزامپل زه دا کوین اخلم نو دلته ستا ټول اماونټ چې دی هغه دی تقریبا $10. ته په دې کې د $100 اخیستی شي دلته لیکلی شي په دې ځای کې فار ایگزامپل 5 لیکلی شي یا ته وایي زه د 10.5 کم ډالر دی ما سره د دې پرسنټیج د سیم ته اخیستی شي مطلب د ټولو اخلي 10.5 ته وایي نه نو په دې ټایم کې ما 10 کو 10.5 د دې ټولو موږ دا کوین اخلو بای په مارکیټ پرایس باندې مطلب کم پرایس چلیدو په هغه پرایس باندې دا کوین زمونږه راغی او 957 کوینونه موږ ته میلاو شو. ټیک ده. اوس په فیوچر کې د دې یو کوین قیمت که $1 شي نو ستا $10 څو ته کنورټ شي $957 ته کنورټ شي. ټیک ده. تاسو روز دا کوینونه دي. اوس ته وایي زه دا کوین سیل کول غواړم د سیل کولو طریقه درته وښیم. سیل که د مارکیټ په پرایس سیل کوي سیم طریقه ده د مارکیټ پر پرایس باندې که دا کوین سیل کوي نو ته څومره سیل کول غواړې 957 دي داسې د دې به تا ته میلاو شي 10.44 ستا ډالر به تا ته واپس میلاو شي. ټیک ده. که ته وایي نه زه لیمټ لګوم په دې کې ما اخیستلی فار ایگزامپل لیمټ باندې به کلیک کې ته وایي زه دا کوین سیل کول غواړم چې د دې قیمت 0.40 شي مطلب ماته یا 20 شي چې د دې ماته زما پیسې ډبل شي. ټیک ده. نو په دې کې به راشي لیمټ ته او د دې قیمت به ولګي 0.20. ټیک ده. دا ګوره 957 کوینونه دي تا ته به څو میلاویږي 19 که د دې قیمت دې ته راغی ستا ته به 19.14 به ستا جوړ شي او سیل دا لیمټ موږ ولګو. دا لیمټ اوس زموږ لګېدلی دی هغې پورې به دا لګېدلی وي چې څو پورې د دې قیمت 0.020 ته نیتلی او تا ته به میلاویږي کم سے کم $19. کله چې د دې پرایز لاړ دا به اټومیټک دلته سیل شي او تا ته به میلاو شي $19 مطلب 9 یا $10 به تا ته پروفیټ وشي. دا د لیمټ فایده ده. ټیک ده. په دې طریقه دا موږ سیل کولی شو. اوس ته وایي چې نه په دې کرنټ قیمت باندې زه سیل کول غواړم نو هغې دپاره دا دی ښه دلته زموږ آرډر لګېدلی دی نو چې کله هم د دې قیمت 0.02 ته لاړ نو دا به ستا اټومیټک سیل شي. دا ګور دا زموږ آرډر لګېدلی دی. ټیک ده. اوس که ته غواړې چې نه زه دا سیل کول غواړم په کرنټ مارکیټ مطلب څه پرایس چلیږي په دې ونې سیل کول غواړم دا به کینسل کې آرډر به کینسل کې. ټیک ده. او را به شي دلته لیمټ په ځای به مارکیټ کې لکه په دې ټایم کې موږ سره په مارکیټ کې 957 دا کوینونه دي. ټیک ده. ډالرو په ځای او د هغې ورت دی 10.47 نو دا به موږ دوباره 957 دلته هم لیکلی شو برا او دا سلایډ چې دی په دې ونې 100% کو اینډ سیل زموږ کوینونه سیل شول. اوس موږ سره 0.042 کوینونه پاتې شول ځکه سیل شول او بای ته که موږ راشو په بای کې به موږ سره زموږ ډالر واپس راشي. دا د سپورټ یو کوین اخیستلو سیل کولو طریقه. ښه په دې کې بیا نور اپشنونه هم دي مارکیټ په دې سټاپ لیمټ دی سټاپ مارکیټ دی ټریلینګ سټاپ دی او سی او دی دا اپشنونه دي دا هم تاسو ایکسپلور کولی شئ. خو کم اپشنونه دي هغه موږ سره یو مارکیټ او یو لیمټ یو بګنر دپاره پکار دی چې په دې باندې فوکس وکړي او دا نور چې دا ټایم سره به موږ مخکې ډسکس کوو چې د دې څه فایده وي. خو دا د سپورټ ټریډینګ طریقه ده چې سپورټ ټریډینګ څنګه کیږي او د سپورټ ټریډینګ کوین څنګه هوډ کولی شو اخیستی شو څنګه سیل کولی شو. نو تقریبا دې ځای پورې موږ زده کړل چې ډالر یې څنګه اخیستی شو سیل کولی څنګه شو یو کوین څنګه اخیستی شو هغه سیل کولی څنګه شو لیمټ اینډ مارکیټ پرایس باندې. آی هوپ چې ټول به پوه شئ. ښه جي دا هم سره سپورټ ټریډینګ نه بعد راځئ اوس ګورو فیوچر ټریډینګ.